وطن پاتے دوش پیتم یلکی سابقہ چیئرمین جاوید حسین خان اسٹیج میں موجود قومی وطن پارٹی دوش پیتم یلکی چیئرمین اصغر خان جنرل سیکرٹری تاج خان اسٹیج میں موجود مشران خصوصاً دانن لپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې موږ سره په دې پروګرام کې افکار صاحب هم شریک شو زه د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم بیا ما ته مخامخ ناست زموږ د زیم د اوارو د شیرپو مشرانو عزتمندو ځوانانو د دوش پیتمې یلکې د مختلفو کونسلونو نه راغلي د یو سی چیرمنان صاحبان جنرل سیکرټریز د وی سی چیرمنان او جنرل سیکرټریز او زما د کلي مشرانو عزتمندو السلام علیکم زه ټولو کې اول خو ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې په ډېر لنډ وخت کې تاسو راغلئ په دې میټینګ کې شریک شوئ دا میټینګ هم کامیاب کړو او سره کومو ملګرو چې پرې تعویض راکړل موږ له حوصله راکړه زه د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم چې داسې مشران داسې ځوانان موږ سره وي نو انشاءالله زه دا یقین سره ویلی شم چې انشاءالله دا برسي به هم کامیابه وي او دې نه علاوه هم چې کوم مرحلې راځي هغې کې به کامیابي موږ ته ومنالېږي به عزتمندو شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د همت د قربانۍ او د جمهوري مزاحمت یو علامت دی هغه د خپل جدوجہد په ذریعې د پښتون قام د حقوقو ګټلو لپاره د پښتون قام د ترقۍ لپاره په ملک کې صحیح معنو کې جمهوریت راوستل لپاره د صوبایي خودمختارۍ لپاره او د معاشي انصاف لپاره اواز اوچت کو او په ډېر لږ وخت کې دا هغه وخت چې کوم نظام و هغه یې چیلنج کو او ډېر لږ وخت کې هغه سیاسي نظام یې بدل کو ځکه چې په هغه وخت سره سیاست کې عام خلک په حصه نه شو اخیستلی خو هغه د ډرایینګ رومونو نه د کمرو نه سیاست راویستلو چوکونو ته عوامو له یې راوړو غریبانانو له یې راوړو مونږ ټولو له یې راوړو او هغه وخت سره هغه یو داسې جدوجهد یې وکړو چې زمونږ د ټول د دې علاقې نوم چې دی هغه یې روښانه کړو نن یو 50 کاله پسته خلک یې هماغه شانته یادوي چې هغه د کپټن پرون مونږ کې موجود و شهید وطن حیات محمد خان شیرپو زمونږ د علاقې له پہچان ورکړی دی زمونږ د پښتنو له پہچان ورکړی دی نن که تاسو وګورئ نن بیا داسې حالات جوړ دي نن بیا پښتنو کې مایوسي ده
نن بیا کو ګوره نو پښتنو ته څه نه ښکاري چې یاره دا کوم طرف ته دا حالات روان دي بدامنۍ کې رس طرفه اضافه کېږي لګیا ده ترقي نشته روزګار نشته په ګرانۍ کې رس طرفه اضافه کېږي لګیا ده غربت کې رس طرفه اضافه کېږي لګیا ده نن بیا ضرورت ته دی چې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا سوچ مونږ رامخکې کړو د هغه چې کوم عوامي سیاست و هغه مونږ بیا شروع کړو او راپاسو او دا اواز د پښتون قام له ورکړو چې که نور څوک ستاسو تپوس کوي او که نه کوي د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا سپایان دلته کې ولاړ دي ستاسو لپاره به اواز اوچتوي به جناب سکندر حیات خان شیرپا قومی وطن پارٹی کارکنان قومی وطن پارٹی مشرانو او عزتمندو د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا د شهادت نه پس ملي رهبر جناب افتخار احمد خان شیرپا چې کوم طریقې سره د دې پښتنې سیمې خدمت یې کړی دی زما خیال دا له چا نه پټ نه دی نن که تاسو چترال ته لاړ شئ او هلته کې چا نه تپوس وکړئ چې یاره د دې علاقې چا خدمت کړی دی نو تاسو ته به ضرور پکې د ملي رهبر جناب افتخار احمد خان شیرپا نوم هم یقین نن تاسو جی خان ته لاړ شئ او هلته کې تپوس وکړئ چې د دې چا خدمت کړی دی نو په هغې کې به درته د ملي رهبر جناب افتخار احمد خان شیرپا نوم هم یقین کوهستان ته لاړ شئ ملکن ته لاړ شئ هر ضلعې ته چې لاړ شئ نو تاسو ته به د ملي رهبر جناب افتخار احمد خان شیرپا څنګه سره خدمت ښکاري بیا خصوصا خپل دې ضلعې کې وګورو او بیا دا خپل دا تعظیم خو زموږ چې دی که زه دا ووایم چې دې کې 95% کار چې دی دا ملي رهبر جناب افتخار احمد خان شیرپا کړی دی دا به غلط نه وي نن د دې تحصیل کې چې کوم اسپتالونه جوړ شوي دي د تحصیل کې چې کوم سکولونه جوړ شوي دي چې د هغې نه لکونو په تعداد کې خلک مستفید شوي دي دا ټول د ملي رهبر جناب افتخار احمد خان شیرپا د علاقې لپاره کارنامې دي داسې ده او که نه بیا ډېر دلته کې ناست بعضې ملګري د دې خبرې ګواه دي او ډېر داسې دغه دي چې د خلکو کورونو ته روزګار هم هغوی را رسولي داسې ده او که نه ده زه چې نن دلته کې ستاسو دا مینه او دا اخلاص وینم زه دا یقین سره ویلی شم چې دا برسي به کامیابه وي خو اوس دا صحیح طریقې سره منظم کول ضرورت دی په دې کې ټولو کې زیاته ذمهواري چې ده هغه د ذمهوارو شیرپا په مشرانو باندې ده داسې ده او که نه همیشه دا برسي چې کامیابه شوی نو تاسو کامیابه کړی زما دا به تاسو ته درخواست شي د دې میټینګ په وساطت سره د پارټۍ له تنظیم هم راځي تاسو له تاسو سره به ګرځي خو زما به دا تاسو ته درخواست شي چې د مشر او زما نمایندګي به تاسو کوئ تاسو به کور په کور کوڅه په کوڅه ګرځئ خلکو له به دعوت ورکوئ او دا به ورته وایئ چې یاره موږ هغه رالیږلي یو تاسو پسې خصوصا چې دې ورځ باندې به موږ سره شریک کېږئ ځکه چې دا زموږ ټولو باندې شهید وطن حیات محمد خان شیرپا یو قرض دی یو فرض دی راباندې چې هغه کومه قرباني ورکړې ده دا په موږ باندې فرض جوړېږي چې دغه ورځ باندې موږ راوځو د هغه قربانۍ ته هم سلام پېښ کړو ملي رهبر جناب افتخار احمد خان شیرپا چې څنګه زموږ خدمت کړی دی د هغې جدوجهد ته هم سلام پېښ کړو او دا خلکو ته ووایو چې یاره موږ د اصولو سیاست کړی دی د اصولو سیاست په کوو به
پاکستانونو بهر پاتې شو او د عوامو د غړو نه موږ څوک نشي ویستلی د دې ځای د خلکو زړونه نه موږ څوک نشي ویستلی عزتمندو وګورنو دیارلس کاله د پی ټی آی زموږ په صوبې کې حکومت پاتې شو دیارلس کاله یو ډېر لوی ټایم دی د دیارلس کاله په نتیجه کې نن موږ ته څه میراث شو دیارلس کاله په نتیجه کې بدامنۍ کې زموږ اضافه وشوه د دیارلس کاله په نتیجه کې زموږ قرضونو کې اضافه وشوه دیارلس کاله په نتیجه کې ترقیاتي کارونه رکاو شو او موږ نور پسمانده شو دیارلس کاله په نتیجه کې بېروزګارۍ کې اضافه وشوه دیارلس کاله په نتیجه کې کرپشن کې اضافه وشوه دیارلس کاله په نتیجه کې کومې موږ سره د دروغو وعدې شوې وې هغه رامخامخ شوې تاسو په خپله په دې باندې نظر واچوئ دیارلس کاله په دې صوبې کې هېڅ چاته موقع نه ومېله شوې داسې ده او که نه نن آیا دا زموږ حق نه جوړېږي چې دې حکومت نه دا تپوس وکړو چې دیارلس کاله تاسو ته د دې صوبې مکمل واک اختیار میلاو شو تاسو دې قوم له څه وکړل تاسو دې خلکو له څه وکړل د دوی په ژوند کې څومره بدلون تاسو راوستی د دیارلس کاله نه زموږ صوبه چې دا یو تجربهګاه جوړه شوې ده کله د پرویز خټک په شکل کې راسره تجربې کوي کله د محمود خان په شکل کې تجربه کوي کله د الیمین ګنډاپور په شکل کې تجربه کوي او کله د سهیل افریدي په شکل کې تجربه کوي زه په دې نه پوهېږم چې وزیر اعلی صاحب پرون خو دې لپاره درنه ورکوي چې یاره د هغوی سیاسي لیډر چې دی هغه قید دی بلکل دا ستا حق دی خو زه درنه دا تپوس کومه چې ستا د حلقې د تیار خلک چې دي بې سر و سامانۍ کې په زرګونو په تعداد کې په دې یخ یخنۍ کې زموږ میندې خویندې زموږ مشران زموږ ځوانان زموږ بچي چې دي هغه روزي لګیا دي خپل کورونه پیندي لګیا دي د هغوی تپوس لپاره څوک نشته آیا دا ستا ذمهواري نه جوړېږي چې ته راشې او هغوی سره کښېنې د هغوی تپوس وکړې آیا دا ستا ذمهواري نه جوړېږي چې ته لاهور ته او کراچۍ ته خو د خپل پارټۍ مقصد لپاره د هغې سیاسي مقاصد لپاره خو ځې چې هلته کې لاړ شي او کم از کم د دې پښتنو مقدم کېدي مخامخ چېرې د پښتنو سره دا کم زیاتی شوي دي د پښتنو سره دا کم پسماندګۍ دا صورتحال روان دی دا کم صورتحال چې پښتنو سره روان دی دا کومه وینه چې د پښتنو تویږي لګیا ده آیا دا ستا حق نه جوړېږي چې د دې ته تپوس وکړې نن په تیران باندې وفاقي حکومت چې دی هغه بل یو ډرامه کوي لګیا دي او صوبایي حکومت بل یو ډرامه کوي یو وایي چې دا د فلاني ذمهواري ده او بل وایي چې دا د فلاني ذمهواري ده زه ورته دا وایم خلک ستاسو په وساطت سره موږ دا جنګونه مه کوئ موږ ته دواړه راپاسئ او د دې خلکو خدمت وکړئ دا ستاسو ټولو ذمهواري جوړېږي د دې خلکو تپوس وکړئ دغه شانتې په دې دیارلس کاله کې موږ داسې لوی منصوبه ونه لیدله موږ هغه کم دي چې وایي چې په تعلیم کې ایمرجنسي موږ نافذ کړې ده نن هم لکاو په تعداد باندې ماشومان د سکول نه بهر دي یونیورسټیانو حال داسې شو چې یونیورسټیانې چلېږي نه هغوی سره تنخواګانو پیسې نشته بندېږي لګیا دي آیا دا ستاسو هغه د تعلیم ایمرجنسي وه پرون بله ورځ وزیر اعلی صاحب خط لیکلی دی وزیر اعظم ته چې یاره زه د صوبه د معاشي بدحالۍ شکار ده موږ ته خپل حق دې راکړی شي موږ هم وایو چې بلکل ورته حق ناوېدل پکار دي خو یو سوال دلته کې جوړېږي چې دیارلس کاله ستاسو حکومت و په دې کې که دا صوبه بیزي ته رسېدلې ده نو که دې کې د مرکز ذمهواري ده نو دغه شان چې ستاسو ذمهواري جوړېږي دا نن ستاسو ریسپانسبلټي ده ستاسو هم دې کې یو لوی حصه ده چې ستاسو د اهلۍ د وجې نه دا صوبه بیزي ته ورسېده نن زه په دې باندې حیران یم چې دوی اوس هم
روزانه نوې یو ډرامه وباسي او نوې دغه کوي خو چې کومه ذمهواري ورته مېلو شوې ده د دې کرسۍ سره تړلې کومې ذمهوارۍ دي هغه سرته نه رسوي نن ورته موږ دا ویل غواړو چې که نور څوک دله تپوس کوي او که نه کوي قومي وطن پارټي به درله دا سوال ضرور کوي دا اعتصاب به تاسو سره کوي ډېرې تجربې وشوې نور د تجربو متحمل نه یو مونږ ته اوس نورې تجربې نه دي پکار مونږ ته تجربه کار کس پکار دی د ملي لیبر مختار احمد خان شیرپا په شان دی چې هغه ډېر لږ ټایم کې دوه ځله که د صوبې وزیر اعلی جوړ شوي دي نو ریکارډ ترقیاتي کارونه یې کړي دي ریکارډ خلکو ته یې روزګار ورکړی دی او دا خبره صرف زموږ نه ده دا د هرې پارټۍ په خپله باندې ده چې د هغه په شان اډمنسټریټر چې دی هغه په دې صوبې کې چې نه یې پاتې شوی نو عزتمندو چې نور دا وایي د نورو پارټیو خلک دا مني عام او مرسته سره دا خبره مني نو بیا د قومي وطن پارټۍ کارکونان ولې ځان دا خبره ونه کړي ولې موږ راپاله شو موږ دا خبره دغه اواز سره تېز اواز سره وکړو دا زموږ اوس کمزوري ده زه د قومي وطن پارټۍ کارکونانو ته مې دا درخواست دی چې نور دا معذرت والا رویه به نه درکړم راپاسېدو او د خپل مشر او د خپل د پارټۍ کوم کارنامې چې دي دا به ټولو ته ښکاره کوو به ورته وایي چې راشئ موږ سره مقابله وکړئ راشئ موږ سره موازنه وکړئ موږ تاسو ته د خپل مشر کارنامې کوو تاسو راته وکړئ چې تاسو ښه کوي او بله ورځ یو MLA صاحب راغلی د 1122 د خالي بلډینګ افتتاح یې کوله اول خو په دې کزان پوه کړی وي چې دا 1122 دې ذلې ته راوستلو والا چې دی هغه قومي وطن پارټي او ما دا منسوب کړی وی بیا کم از کم چې یو شي افتتاح کوي کم از کم دا خو دا وګوره چې د هغې کې هلته داسې موجود دي او که نه دي زه یو څو ورځې مخکې بنیر ته تللی وم دا هغه ځای مشرانو سره ناست وم هغوی راته وایي چې مشر د بای الیکشن دوران کې راغلی و او چې هغه وخت کې د ټوټالۍ کونج او د ګورګوشتو کونج دی د دې مونږ ته مطالبه وکړو مونږ ورته چې مونږ ته فرش په دې باندې واچوه چې هغه راته چې فرش نه کړم ټول به لګوي و چې اعلان یې وکړو وی ټولو ولاړو چې یاره داسې د الیکشن خبرې دي وی چې 3 ورځې مې کتل نو سامان هلته کې غورځېدلی و او 15 ورځو کې دننه پولونه جوړ شي زمونږ داسې عملي کار پکار دی د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا سیاست هم داسې عملي کارونو باندې دغه متحمل نن د دې شي ضرورت دی تاسو سره یو ډېره ښه بیانیه شته چې وعدې نه نعرې نه عملي کار دا بیانیه چې دا راپاسې او دا تاسو ټولو خلکو ته پوسئ زما خیال دی چې هر څوک به تاسو په دې باندې اتفاق کوي عزتمنو انشاءالله دې برسۍ لپاره به هم کوشش کوو دا تمه لرم چې هر یو کس دلته کې ناست دا به خپله ذمهواري ګڼي هر یو کس به دا کوشش کوي چې کم از کم دا 50 کسان چې دی دا ځان ته ټارګېټ کوي چې دا به ضروري تاسو راولئ او دغه شانتې د نورو خلکو ته د نوې ورځ نه به شروع کوم هغوی باندې به هم زه ذمهواري اچوم انشاءالله چې لږ هم همت وکړو نو د خلکو سترګې ګورې تاسو طرف ته دي نن تاسو وکتل چې دا دوه کسانو د پي ټي آی نه چې شمولیت وکړو د حکومتي پارټۍ نه شمولیت وکړو ډېرې دا مطلب دی چې خلک مایوسه دي او د خلکو سترګې چې دي هغه ستاسو طرف ته دي خلک تاسو طرف ته ګوري لګیا دي دې لپاره پکار دی چې موږ راپاڅو او ښه دغه سره همت سره املا وتړو دا برسي هم کامیابو او دې نه ورته پیغام ورکوو چې راروان دور د قومي وطن پاتې دی راروان دور د ترقۍ دی راروان دور د پښتنو د ترقۍ